د پاکستان تحریک انصاف دی وخت کې بحیثیت پارټي بحیثیت حکومت د خپل سوشل میډیا د ټیم نه د ټولو نه زیات بلیک میل دی. پاکستان تحریک انصاف دی وخت کې هغه ته بالکل د اپوزیشن هیڅ یاره نشته دی، څومره یاره چې هغه د خپل سوشل میډیا د ټیم نه کوي او هغه سوشل میډیا ټیم دومره بلیک میل کوي چې زه بلها د سوشل میډیا چې بلها خلکو نه په لکونو روپۍ اخیستي دي اخلي تی په سوشل میډیا له دا کوم. زه صرف تاسو ته پاغې دا خبره کوم چې دا اوشن میشن نور چې کوم دوی کله جوړ کړو دا میشن نور کې دوی علي محمد خان سره سره چلو کو دی وخت کې د پارټي سوشل میډیا چې کوم دی د لیمین ګندپور صاحب سره سره چلو کو پرون جلسه کې جلسو کې کوم دی دا سپلای او چپړې نه غول دی چلو نو د پارټي د سوشل میډیا ټیم دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د لپاره به تاسو به حیران پاتې شئ چې بعضې وخت کې د سرم جاوید او هغه د سالار وزیر صاحب چې کوم دی یو بل تکله ونقلي نو حیران به پاتې شئ چې دومره د کومو الفاظو استعمال چې دا خلک کوي دغه یو بل ته نو داسې الفاظ به تاسو ورته چېرته د ګنده نه ګنده ډکشنرۍ کې هم نه کتلي. دوی د پاره د خپل ورکران او سوشل میډیا ټیم دا د خپل دوی د کم چې دوی کړی دي دا څه دوی په خپل کړی دا په مخ کې دوی د نورو خلاف استعمالول خو چونکه اوس نور کمزوري دي نو هغه کار کوي نو هغه اوس د خپلو خلاف کوي. اوس ما درته ویلي چې به دې کې مفادات ملوث شي نو چې کله مفادات پکې راشي نو به د مفاداتو دپاره دا ظالمان چې کوم دی د خپلو د کټ کولو دپاره کوي. تاسو که هرن د لیمین ګندپور صاحب چې هغه اډیو راغلی هغه کوم الفاظ د خپل پارټۍ دی او سوشل میډیا د ورکر دپاره استعمال کړي. ټیک شو د دې وجې نه د سوشل میډیا ټیم دی وخت کې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف مشران په هغوی باندې ټیک ټاک خرچه کوي. ذکر ته وایم لکه هغه رنګه خرچه پې کوي څرنګه خرچه چې په کلي کې خلک یا دغه فلمونو کې چې کوم دی پروټیکشن منی دپاره دغه کي دا هغه رنګه دغه کي چې زه به دا پروټیکټ کوم او چې کله باندې څوک راشي همدغه خلک برباندې پرې راتاو شي او په سوشل میډیا کې راتاو شي. زه اوس هم ځکه زه درته وایم چې دې وخت کې د صحافي دپاره خبر ورکول د حکومت خلاف اسان دی. صحافي دپاره د پاکستان تحریک انصاف خلاف خبر ورکول انتهایی ګران دی.